السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو د کوټې خان محمد څلور واړه بچي او یوه ښځه عزتمنو دا اخر چا کتل کړي هغه قاتل ګرفتار شول مینوالو تاسو ته دا مې یادوي چې د خان محمد دوه ښځې وې دا عزتمنو چې دا کومه یوه چې چا حلاله کړې ده او ستا د څلورو بچو مینوالو دا د ده لومبنۍ ښځه وه یعنې مشرۍ ښځه وه دویمې ښځې په سلا باندې عزتمنو دا ټول کارونه شوي دي او مینوال دا کوم یو خلک چې کړي دي نو دا د خپله چاچي حلاله کړې ایا زه مینوال موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي عزتمنو خیر ودان چې بې ګناه قتلونه کېږي چې تېره ورځ څنګه عزتمنو د اختر نه یوه ورځ مخکې دښمني ټیم کې عزتمنو دغه ښځه د خان محمد ښځه او د خان محمد څلور بچي چا د دردۍ سره قتل کړي وي یعنې حلال کړي چې خان محمد ته پته ولګېده نو خان محمد ویل چې دا خو ما روغ جوړ پرېښو دا ما سره اخر چا داسې غټ ظلم زیاتی وکړو مینوالو کله پته ولګېده نو هغه د خان محمد خپل وراره د مینوالو دغه څلور واړه یې وژلي او د خان محمد د خپلې د دویمې ښځې په سلا باندې عزتمنو دا ټول کار شوی مینوال اخر عزتمنو دغه ښځه پولیسو ګرفتار کړه چې پولیس وله ښځې ته وال ورکړه نو ښځې ټول حقیقت بیان کړه ویې ویل چې ما سره خپل لیورزی په دې کې شریک ځکه چې لیورزي ته به حتما عزتمنو څه ناڅه لالچ ورکړي ځکه عزتمنو چې بغیر د لالچه څوک داسې کار نشي کولی ښځې به لیورزي ته لازمي څه ناڅه غلط لالچ به یې ورکړي یا به یې ورته ویلي چې زه په تاسې یعنې څه غلط نه یم د انسان ته مال سي چې هر څه لالچ وي خو مینوالو بغیر د لالچه دا کار هېڅکله نه کېږي زموږ داسې عزتمند ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي